یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم و یا رسول الله یو ډېر عظیمه ګناه مې کړې ده، اوس توبه وباسم معاف بشم، څومره ګناه دې کړې؟ ویجی ډېره لویه ده. وی د دې ځمکې عمره ده؟ ویجی دین هم لویه ده. د اسمانونو عمره ده؟ وی دین هم لویه ده. وی د خدای د رحمت عمره ده؟ وی نه د هغې په مخ کې بیا هیڅ شی نه. وی خبره کوه. وی زما 10 زامنو او 11 میلیونه وي، وګرځېدمه زامنو لچا لور نه راکوله، ډېر تلاش مې وکړ خو چا لور نه راکوله. نو د ډېرې غصې نه رالمه او 10 زامنو ته مې خپلې 10 لوڼه په نکاح کړه، یعنی خور مې رور ته په نکاح کړه. یوه لور مې چې پاتې شوه نو ښځه مې بوډۍ وه، مې ځان ته په نکاح کړه. دا ګناه مې کړې ده، اوس معافي غواړم، توبه وباس. رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچ کې شو، فوراً دا آیات راغی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اے پیغمبرہ تو ہے دغه سړی ته اسرفوا علی انفسهم چې تاسو په خپل ځان زیاته کړی دی، ظلم دې کړی، نو چې دا دومره عظیم زیاته او ظلم تا کړی دی نو لا تقنطوا من رحمت الله، دا الله د رحمت نه منع امید کېږه. دا دومره عظیم زیاته او ظلم چې تا کړی دی نو دا الله د رحمت نه منع امید کېږه. ولی؟ دا الله شان دا دی، ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله ټول ګناہوں سړی ته معاف کی، ځکه انه هو الغفور الرحیم، ځکه بخون کې او رحم کوونکی. پیغمبر ورته مبارکی ورکړه او ورته وی چې لونه او زامن دې جدا کا او الله دا دومره عظیمه ګناه هر څه درته معاف کړه. تاسو خیال راکړئ، الله په قرآن کې دا سبق ورکړي چې دومره عظیم جرم او عظیمه ګناه چا کړی وي او په خپلو بدو پیمانه شي نو د هغې دپاره مستقل حکم راشي چې پروا مه کوه، زما کار دا دی چې تو ہے خطا کے لیے اور ہم ہے عطا کے لیے، تو ہے خطا کے لیے اور ہم ہے عطا کے لیے. تب غلطی کیا اس سے بدرتا معافی کو. زما عزیزان قرآن کریم کے بلزے کے راضی انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. یو سړی په غلطای باندې ګناه چې سړی کوي یقیني په غلطه، هغه وخت کې نادانی بیوقوفی عقل کار نه، یعملون السوء بجهالة په ناپوهۍ او ګناه وکړه، ثم يتوبون من قریب او بیا توبه وباس. نو الله فرمایي فاولئک یتوب الله علیه، الله د توبه قبول کړه. د دین او چت بل قانون دی،
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ګناه چې ما کړی و آیا دا داغ برابان دی د ګناه که بالکل بصفاش پیغمبر وی الطائب من الذنب کما لا ذنب له توبه استون کې د ګناه نه داسې دی چې دا اډو چری کړي نه. بل حدیث کې راځي چې توبه استون کې د ګناه نه داسې شي کيوم ولدته امه لکه نن چې د موره پیدا کړي. تاسو خیال را عرض میں داو د مسلم شریف یو روایت چې قیامت کې بعد یو جهنمی الله معاف کی او جهنم نه به بار رو بس په دې غاړه به پروتي چې په غاړه پروتي نو د جهنم کې دا التجا کړی چې یا الله دی اور نه مې وباسنو نور څه نه غواړم. دا الله دی رحمت ته وګوره داغه دی شان ته وګوره داغه دی کریمانه خصلت ته وګوره. یا الله دی جهنم نه مې وباسنو نور څه به نه غواړم. وی بیا بم ګوره څه وې و یا الله بیا څه نه وې چې اور نه وباسي د جهنم په غاړه چې ډېر سات تیر شي دا خلق په تیریږي را تیریږي وای دا جهنمی دی. د بیا خدای ته وای چې یا الله دې جهنم غاړه نه مې لګلري کا دا خلق تومت راکې چې دا دوزخی دی. ملائکو ته وی لري یو صحیح لګ چې لري یو سی سات پس چې وګوري د جنت دروازه به ورته ښکارش. دیو بیا خدای ته وای چې یا الله کدی دروازې سره د کین علماء نو بیا نور څه نه وای. الله ورته وی زیا دروازې سره کینه چې دروازې سره کینه چې بیا څه وخت تیر شي بیا به دی وای چې یا الله کدی دروازه کې لګ دننه کینه استم نو بیا بغاګ نه کړ. الله وی زئی دننه کینه ته خو انسان ته وای داسې انسان دروازه کې کینه خو چې ډېر سات تیر شي بیا به وای چې یا الله کله دننه لار شم نو ستا رحمت کې به څه کمی راشي. نو الله به په دغه وخت کې ورسره څه خاص انداز باندې وای چې الله بنده ارزلې وې چې دا وشي بیا به څه نه ویم دا وشي بیا به څه نه ویم. ذا ان رحمتي سبقت على غضبي زما رحمت چې ده زما په غضب غالب ده زدن لارشا او تا ته ما دومره ایریا ساتلې ده چې سل کاله به په جنت کې په اسور ګرځي او د خپل ملک حدود بنشي جوړ. تاسو خیال را عزیزانو عرض میں داو چې الله دا کریمانه خاصیت چې ده دا چا خودلې ده دا هغه علم خودلې ده چاته چې قران وای چاته چې گویا کې حدیث وای. په عربو کې یو دمګر او چې هغه به خلق باندې دمونه اچو لیونی به دمول تعویذونه به خلق تکول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دا مشهور و چې نعوذ بالله دام لیونه ده. دغه دمګری وې چې یا الله دا سړی په ما پیخ کې ما سره د لیوانو ډیره زوره اجازه ده نو دا سړی په ما پیخ کې چې زه دم کوم او د جوړ نا دمګره د پسې ګرځیدي چې زه به چرته وګورم چې دا د لیوانو دم په واچو. د خدای شانو اتفاقی اورز رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخاوره چې په مخاوره نو دمګره ورته وای چې بچیا ما ستا متعلق اوریدلې دي چې دا لیوانه ده نو تراشه د دمومه چې ته جوړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ادمګر ورته چې ته بیا وای رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ورته بیا وای چې بیا وای ادمګری عمره وخت کې وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله ما دې په خدای قسمی ما دنیا لیدلې ده دنیا او د دنیا لیونی ما دم کړی دي ما د لیونی د خلې نه داسې کلمات نه دي اورېدلي دا کلمات یا د خدای کې دی شي او یا د خدای د پیغمبر کې دی دا غرنګو چې بلال پر جناب محمد رسول الله څه وخت کې ماین شو د چې د چا غلامو هغه وتړلو وی تړلو لاسونه خپې او قبله ته شاکړه او نور خاطه ته ولا مخ کو ول دې خو مخ کوي دې بیا مونږ کوي داسې مخ نو پاغا تړلی ځان به ځان زور کو او روح به داسې واړولو او نیت به او تړلل به خدای ته پوهیږي چې نور څه نشم کوي خپو کې ولا پړی واچولو د مکی په دا ګرمو شګو راخو چې د ملا غوښې په شګو پورې پاتې شو ول توبه او باسي د محمد عربي نه هغه بلار چې نه می توبه ده لیکن د محمد رسول الله نه مې توبه نه خزا دا غالبا ماریا قبطیه نامه په پیغمبر مې نشوي راو مې راونی و چې توبه او باسا غیر په خدای قسم کا توبه او باسا نیزه راواغسته او په نیزوی په دې شرمګاه کې واله ټول کلمه ولا زرا زرا کړې په نیزو باندې هم داغه نمړم شو په ځن کدن کې هم چغي والے چې د شان رسول نه مې توبه نه خزا موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې یا الله ما چې کله مړکه مانه به تپوس کې او ډېر وګدو مراک یواله خدای د اس پملا لاس کې دا چې ستاد لاس لاندې څومره وختراله نو د وخت په سر به یو کالو مردر کو عزیزونو د اس ملا بتا سولیدلی کني اوس چې بار لار شي چرته وګوري د لاس لاندې لکونه وختراله لکونه وختراله نو الله ته او فرمایل موسی علیہ السلام چې یا الله کا دام خلاص شي بیا ول بیا به مړکو ولکونه کاله چې تیر شي بیا به مړکه یو زما قانون داده موسی چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام کل من علیها فان اے پیغمبر دا سچ ته ګوره دا به فناش ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام دا سی وخت براشي چې صرف ستا د پروردگار ذات به باقی وي نور بار څه فناش امام مسلم رحمت الله علیه یو ډیر لوی روایت نقل کړی دی
چې یو سړی هغه یو کم سل قتل کړي او یو کم سل قتل پس دتا سوچ ورغه چې او ظالما دا به تر کومه پورې ته دا ظلم کوي اراده وکړه چې توبه وباسم خو چرته خلق پکار دی چې داغي په لاس باندې زه د خپل ګناه اعتراف وکم او توبه وباسم په لار روان دی اوس یو شیخ په لار مخې ته ورغلی دی ورته حضرت زه خو یو کم سل قتل می کړی دی او اوس توبه وباسم شیخ ته بنده کړی دا ورته ظالم استا توبه کم ځای کې قبلی ورکشم مخنه می پناشه دې سړی ورته وی چې خدانو دا یو پکې کم ولې دی بیا چې پورا سله کبا شیخ نیم دا سټوالو مړې کو پلار روان دي نو بیا وسړ کې وای چې یا الله دا یو ظلم خو اوس بلمو سهل الله ورته په مخ راغلي دي نیکان او بزرگان اغیت اسلام علیک والیک کړه دیو دا خبره ورته کړی ده چې حضرت ما سل قتل کړي یو مې اوسو او اوس مې دا نیت ته چې زه توبه وباس اغي ورته ویلي چې دا الله رحم او کرم چې دی هغه ډېر وسیع دی او ستا توبه به بالکل خدای قبول کړي بزرگانو چې دې سړی ورته وای چې اوس مې اراده د توبه وکړه ولا هغه مخامخ د نیکانو کله دی دې تور شو پاک خلق په کیوسیږي ول توبه وباسي خدای به قبول کړي چې دې روان شو لار کې ول مرګ راغیو ساته قبض ساچته وطن د سینه دا نیکانو د کلی طرف تکړه چې خدای ته په پوي چې ما خو اراده د توبه کړې و اوس مخ کې ته پويګا استا کار چې ساته وته د رحمت او د غضب ملائکی ولراله د غضب ملائکو وی چې روح ورسي جین تا سل قتل کړي د رحمت ملائکو وی د اراده د توبه کړي و مونږه روح علیین ته د دواړه قسم ملائکو په جګړه شو چې په جګړه شو الله ثالثي وکړه منس کې چې جګړه مکوای دا سره وګورئ چې د کم ځای نه را روان دي ا د قتلونو ځای ترغه ځام لار ناپ کوي او چې کم ځای ته روان دي تر دغه ځام لار ناپ کوي کله نیکانو کلی ته نږدې وي نو د رحمت ملائکی دی یوسی او کله قتل ځای ته نږدې وي نو د غضب ملائکی دی یوسی ملائکو ناپ شروع کو او الله دا نیکانو کله یو لیشت ورته را نږدې کړو ثابت کله را نږدې کړو چې را نږدې کړو نو د لاش چې د نیکانو کلی ته نږدې نو د نیک رحمت ملائکو غټلا او د غضب ملائکو بیللا روح یغي واغستو علیین ته خالی په اراده د توبه لیکن چې صداقت سره وي پرشتیا سره وي حدیث کې راځي یو سړی چې مړ کېده نو زامنو ته وصیت وکړو چې ما اوس وځوي او ایرمه په هوا کې باج کوي په قبر کې می چخخ نه کوي زامنو ورتل ولی
ویل بچو ما خدای له سکړی نه دي نو چې قبر کې ورپېښ شمه نو ورته خیم به څه چې ځان په خلاص کم د دې وجه نه چې اډو خدای ته پیش نشم چې مړ شو زامن یې وسوځولو او ایره په هوا کې باج کړه نو خدای خو په دې قادر دی بلا قادرین علی ان نسوی بنانا کم ذات چې ابتدا کې ته د اوبو نه جوړ کړي هغه ذات تابعه جوړولې نشي جوړې کا او ځان ته پیش کړ چې دا وصیت ته ولې کړو د سوځولو ویل خدای څه ملیدنه چې درته پیش کوم او ځان خلاص کوم الله ورته ز چې تمانه دومره یری دې ما وبخلې نو عزیزانو بخنه خو یو خوف او یره غواړي په زړه کې د الله نه چې خوف او یره دې پړه کې د الله وا ته بخله سره موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې دا خپل انصاف ته ما ته وخایا چې ته څنګه انصاف کې و انصاف زما ګوري وی چاو وی ورشه د پلانې چینه په غاړه کې نه چینه پیژنې چشمه داغه په غاړه کې نو زما انصاف وګوره د چینه په غاړه یو ونه لاندې ناشته یو سړی راغی په اس باندې سور او داغه چینه نه خپل مبوس کلیو هغه اسلم ورکړي د جیب نه امیانه پریوتا د پیسو په خوا به امیانه ورته وي اوس ورته بټوي وي چې پریوتا خو چې دا سړی پاس سور شو لاړو یو ماشوم ملک راغی او هغه بټوي اوچته کوو تختی په دې کې یو بل بوډا سپینګیره راغی چراغ او بیس کلی هغه اسوالا واپس راغی ابوډا ته چې دل تمانا بټوا پرې وته هغه بچو زه خبرم نه مبوس کولو تراله ول 15 منټ هم نه کیږي بل سو کاډو راغله نه ده اونتا غست هغه مان ده غست دي اسوالا سره تورا و سره ته غوس بوډا مر کو موسی علیہ السلام اریان دے چې یا الله غستا انصاف داده بټو ماشوم تختولا مردی کی بوډا ویلے موسی زما دا انصاف سب پوي شو و یا الله نه پويګ بټو ماشوم مړی و عمر دی پی بوډا ورته له موسی وکیدا دا بټوا کی چې څومره پیسې وي دې اس والا سره امانت د دې ماشوم پلاری خوي امانت د ماشوم پلار چې مر شو نو دا اس والا پی منکر شو نه ورکو نو په دې چل می ماشوم ته د پلار امانت حواله کړو ویا الله دا خو ټیک ده او دا بوډا دې په ولې مړ کړو وی دې بوډا د دې اس والا پلار وجلو خو دې اس والا ته پتا نه و نو په دې چل می د اس والا د پلار بدل دغه بوډا نه واغ دا زما انصاف ده
ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम ورپسې او د مخ کې او د یوونه نه پناه وغوښته. دا ونه دا دا تنه چې دا ورته شک شو او د دننه استوونه بیا پکې ورل. هغه قوم چې هغه په دیونه عراکه او ذکریا علیہ السلام ته په دیونه کې دننه خدای پاک وی چې غږ بنک دی بارکای تا په منځ بده دوکای او غږ بنک کدی غږ کو نو غږ نه کو. ابراہیم علیہ السلام په اور کې نمرود واچولو او دومره لوی اورو چې په شپږ میاشتو کې جوړ شوی، یعنی هغه انګار چې او هغه په شپږ میاشتې کې تیار شوی، دومره لوی اورو. او چې دی ورواچولو جبرائیل ورته راغی ورته وی غږ به نه کې، کدی وای یا اوف یا تف आवाज دیو کو نو وس نامه ختم غږ بن. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور خار کې د ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی. سردار کونین جناب محمد رسول اللہ تیو خزر آلا چی یا رسول اللہ ما زنا کرے دا ما باند شریعت جاری کا چی آخرت لپاک لاڑشما. سردار کونین ورطوئی چی بی بی ستا پخیٹا کی چی کم معشوم دے چی دا پیداشی بیاراشا لاڑا لس میاشتے تیرے شوی بچے پیداشو پخی کی راغستے دے. یا رسول اللہ معشوم پیدا شپ ما حد جاری کا چی خبر آخرت تا پاتی نشی. سردار کونین ورطوئی چی بچو داسیوں کا چلالا شد دے معشوم دو کالا دا پیو میاد دے تب اولا تیور کے چی دا پیو میادی تیر شی بیا بگورو. پیغمبر غرض داو چی دا لالا شی دا خدای بندہ بیا بند نرازی چی بچی. دو کالا پس بیا رالا معشومی غیقینی ولی دے ورطاو یا رسول اللہ اگور ازما دا بچے روٹائی پخپلا خوڑیشی ماتے ضرورت نشتا. اس ماں باندے حد جاری کا چی ماں میلا میں خراب نشی. پیغمبر وی صحابو تا جو دا خدا بندگانو دا پا دیکھ پل ایمان کی څومره صادق دا بوئی سے مسئلہ دادا چی خز سنسار کی گی نو تر نام نام پوری بورتا کنداو کنیو پزمکا کی بے دمرا خخا کیو پاس نبے پکان اولی چی پکی امڑچی کانی وشتل شروش یو صحابی پا دے مخ پکانی وشتا اگی وائی آوازو جناب محمد رسول اللہ صحابی تپا غسش ورطوی زمادی پا خدا باندی قسم ہوئی دا خدا پا دے خپل ایمان کے دمرا صادق دا کد دے وی ثواب زما امت لخدای ورکنو یو بندو زختلار نشی. نعرہ تکبیر، نعرہ صحابیہ. دا سیمان بزمونگ شی سردار کونین زمانہ دا یو یہودی دے ہر وقت سردار کونین تکنزلے کو پستر گوڑن دیر علاجوں کے نبی نا کے چھ نبی نا کے دا خزے سے چلو کو چھ دا حضور دا قدم لان دے خاور مبارک رواغستے او خاون تیراوڑی چھ دارونی در درونی صلاحی پکی گندہ کو استرگو کی واچ یو کی چھ بلک
چې ګوري سترګې دومره داسې دي ښځې وې دا د هغه چا د خپو خاورې دي چې چاله ته شپه ورځ کنځل کوي وې ښه تا د دشمن د خپو خاورې ماله په سترګو کې واچولې چاړه یې راواغسته ویویستې خو چې ویویستې لاندې نه نورې چاړه ویستې لاندې نه نورې آواز ورته وشو چا بدبختان تا پکې دا سرانجا چولی که تر قیامت او باسی دا بنوری کیږي د سردار کونین د لور واده چې او پیغمبر دیوبندی رسول الله نو نی مندل تو ته باندې نه بی بی فاطمه واده څنګه شوه ببره شړای و د چلو د وژغنو جوړه شوی و جناب محمد رسول الله په واجل چې بچی ادا ستاد واده لپټا دا کالی نو د کجور د پانو یو دو کړای جوړ کړي یو ورته په یو وکی واجل بل په بل کې ورته بچی ادا ستاد واده زیورا دی او ما دیگر ټیمو جناب محمد رسول الله د بی بی فاطمی نکاح پخپل د حضرت علی سره وتړل پخپل سنت طریقه دا ده چې پلار با د خپل لور نکاح پخپل تړل د بی بی فاطمی نکاح رسول الله پخپل وتړل او جنکای ور سره کړی او ورته وی چې فاطمه د حضرت علی کور ته بوزي ما حضرت علی ته په عقد نکاح کې ورکړه جنت له باغ کور زی چا د بل د آباده په تصور صحابه کرامو عملی طور دا شیخ خودل عملی طور چې جنت باغ څوک غټي چې د خپل خلینه لړای او باسي او بل له خپل خلینه داسې لا چاکي عزیزانو په یو جهاد کې نه کس داسې په قطار وهلي پراته دي نه کس وبروړی او بای چروړې اړمبیلې چې وبو ورکړې هغه زما خیر دی دا ما سره چې دی بل و چې هغه له وړې هغه دی بل له ور چې بل له وړې هغه دی بل له ور چې بل له وړې دی بل چې نه هم ته سړی رسیدو د ارستو ټول مرشیو بیوګو پیغمبر دے دا اختر روز دا منستروان لارکی او معشوم نسکور پروت تے او جاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورمنڈا کڑاو پغی کیرو چت چه دا اختر روزی ہوتا پاک او نوے او ٹاٹ پاٹ کی جامعہ چولی او په دوړو کې سخاو لیت پیت ماشوم پروتی دغه وخت کې به روچت کې پغې کې ورغه ماشوم یې غېږ کوي بچي اولی جاړي و یا رسول الله دا اختر وزد نمی مورشتا نمی پلارشتا نچا جا میرا غستی نچا خوراک را کڑے نچا پیسے مرگری میں ٹول لگیا دی خوشحالی گی سوک پا جامو سوک پا پیسو سوک پا خوراک زما سوکشتانا پیغمبر صحابہ اتوئی چی تاسو عیدگاہ تزیز در علما کور تراغے پا منڈا بی بی فاطمه او عائشی ته आवाज چاله را منډي
ای په منډه راغی وی زور اوره موقع خدای د ثواب کور ته د لراوست اله د امام حسین او د حسن جامع راواله یو دی بچی ته واغوندوه قجور او ستوان راواغستو په خپل لاس برابر ک او ماشوم له په خله کې ورک مخلاصي ولوزل فاطمه لګیا ده ولا مخلاص وین عائشه لګیا ده ولا جامع برابرې پیغمبر ورته ستوان جوړي صفا سترا سترګو کې رانجه ورته واچول پیسې ولا جیب کې واچولې رسول الله ورته وی چې بچیا اوس دین پس بت نه جاړي ول جی بالکل بنه جاړ بیا پغې کې روچت کو بار رويستو ماشومانو کې پرې انور ماشومان ولرال چې اوس خود جړل اوس خان دی ولې ورته ولې بن خان دما چې محمد رسول الله د چاپلار وی بی بی عائشہ د چا مور وی او حسن د چارونه وی نو ولی بن خان دما دا ورځ در باندې را روانه ده هارون الرشید بادشاہ پخکار وته خکار وکړه او هغه بیا عمله ور سره واخکار پوخ کو خړوي لګیا یو کارګر راغی او د هارون الرشید د مخ نه روټه او تختو هارون الرشید په اس باندې سور شو او وزیرانو ته وی چې والله کدا کارغه پرې چې وجلې مني ز بادشاہ کارغه څنګه دا جرأت کو چې د بادشاہ د مخ نه روټه او تختو دې چې پاس سور شو وزیرانم ورپسې شو زکه چې وزیر اعظم په منډو شي نو دا واړه واړه روټي خلاص خود به خود په منډو شي کارغه مخ کې او دی ورپسې کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوړې بادشاہ ورپسې ور واوړې انت سګوري چې یو سړی دی لاسونه او خپې شاته تړلي دي په خپل پټکي او ساده او په ډاډه پروت دی دی کارغه هغه روټه یوړه هغه سړي له په خوله کې ورکړه بجای د دې چې کارغه دا روټه په خپله خوړلې وې نو دا یوړه هغه له په خوله کې ورکړه بادشاہ چې ورورسېد نو کارغه والوت دې سړي نه تپوس وکړو چې څوک یې او دا ولې هغه ورته صاحب سوداګرو ما په دې لار اتلمه غلو ونیوم او ویشو کول او په دې خپل صادر او پټکی را تخپې او لاسونه کلک کلک وتړل مال رانه یوړو زیدل تداسې پرې او څوک په دې لار راځیم نه چې ما پرانی څومره موده وشو وې درې میاشتې وشو بادشاہ ورته وی چې درې میاشتې وشو او ته دلته تړلې پروت نو خریس کې څنګه هغه ورته بادشاہ په خدای قسم چې هغه غلو وتړل مورانه لار دا کارغه قدرت مقرر کړی دی ټیم په ټیم په دې مخوکه کې وبم وروړي مال خپل کې راکې او روټه هم وروړي مال نو زما دیوانو سو پوره چې د رزق مساله ده نو هي روح د زمکه د پاسه داسې نشتا چې وقتن فوقتن الله پاک هغه ته رزق نه ورکړي
حدیث کې راځي یو صحابي دی هغه واورید چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب الضباء پیغمبر علیہ السلام کدو ډیر خوښ کدو سره به ډیره مینا کوله ا صحابي وي په خدای مې دې قسمی چې تر سو ژوندېم چاړو بل شی و نه خورم پیغمبر راوغختو چې الکتا عمل دې الله بندا وی والله که می نور څه عمل نشته خاص صاحب خدا مې اورید چې ستا کدو ډیر خوښ دی ما وی چې والله که بل شی وخورم جواد هغه شینه چې زما د محبوب خوښ مودي او شوي کدونه بغیر بل شی نه خورم حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې ما تړه کې بشارت شو چې دته د جنت زیره وای تاسو خیال بل یو صحابی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله یو شی راته داسې وخایا چې پاغه پورا عمل پورا ټول کارونه همانه کېدل ګران دي یو شی راته حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې 15 وخت مونږ په خپل وخت کوا بس تب جنت تلاش هغه چې واپس شو ویل چې والله لا ازيد على هذا ولا انقص په خدای مې دې قسمی چې په دې 15 منځونو کې نه پیسه زیات کم او نه ته کم زیات معنا نه والله ک نفلونه موکا دغه 15 منځونه دي دا به ټیک کوم او نه به والله ک څه کم چې سره روان شو صحابه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ودا سره په خپل ایمان کې دومره رښتینه ده د بګوري ټکه نفل بم نه کوي کنه جی نو کجه چا دا شوق وی چې ما په ژوند جنتی سړی ولیدې نو د سړی ته وګورئ حد د عشق حد عزیزانو حدیث کې راځي صحابه ناس پیغمبر تقریر کوي یو باندې چې سره هغه تا اعرابي وای عربي کې اعرابي ورته وای باندې چې تا مجلس کې را پاسې دو په جمعات کې متیاز راو بدا سے مجلس کې لکه تاسو ناس دي دا سے پاسې دو لنګ اوچت کو په جمعات کې متیاز صحابه ورته په غوسه شو چې تاسو کې چا ورته په تورم ګوته والی لکه دا سره وای د په جمعات کې د پیغمبر مجلس کې متیاز را پیغمبر ویل نه خبردار چې څورته نه وای پیغمبر فرمایل خبردار چې څورته نه وای پرې دې متیاز یو کی منس کې بندم نه کوي چې پورا متیاز تش متیاز یو کړي بیا راغی کېناس علماء لیکي چې دا سره خویا ناپویو باندې چې هغه ته دا پته نه و چې جمعات کې متیاز کول منع دي نو د دې وجه وکړي محققین وایي چې نه خبره دا نه و خبره دا و چې سړی مجلس کې د پیغمبر ناست دی
متیازی ورغلی ډیری ټینګې اړکې خیال کو چې که بهر متیازو ته زما نو د پیغمبر بیان رانه فوت کیږي او که نظم الته متیازی ټینګې راغلی راشه دا د جماعت بی ادبی وکا متیاز دلته وکا خو چې د پیغمبر بیان درنه قضا نشي د صحابو د عشق دا عالم د مینې دا عالم زما عزیزان صحابه په پیغمبر بالکل پتنګان تاسو بوای چې بس خدای احکام منلو قاصد و رهبر نه ام معشوق محبوب لکه حضرت ثوبان دام صحابی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته تشریف وړي ثوبان ټول ورځ په جړا تیر ټول ورځ ما خام چې حضور علیہ السلام راغې ثوبان بیا جاری ورته الله بنده اوس ولې جاری اوس خو دې زولې دم ثوبان ورته یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی نه د جنت شوق شتا نه د دوزخ نه د خوراک نه د سکاک نه د لباس نه د حورې نه د غلمانانو دا هیڅ شوق اوس جاړم زکا چې په قیامت کې زه خدای جنت ته بوتلما نو تب په جنت کې چرته په لویو لویو مقامونو کې ناشته اے حبیب زباغ جنت څکم چې چرته تا نوی نما جنت څکو حور او غلمانان او مانای څکو ما مقصود خود ته نو چې تا نوی نم زب جنت څکم الله د خدای غیرت په جوش کې راځي د ثوبان د زړه دړکن داغه ترجمانی کوي پروردگار عالم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اندازہ وکړي ثوبان ته دومره لیوانه اوس بل شوق نشته قرآن راغ من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء من الصالحين اے پیغمبر ثوبان توایا ته چې په دنیا کې په محمد رسول الله ماینه نو په جنت کې بم ور سره یوځي تسلی وکړه چې د خفګان لري. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور خار کې د ناصر خان فرار سات ملاوي گی. ابو هريره دا امنا په مقتضیات ایمان کړو لاس ورځې وګیا او پروا نه پیغمبر ته تپوس کې ابو هريره ولی و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی سترګې مې مړې دي ستا په دیدار باندې
او خیٹا میں بظلمی موڑ دے ستا پا حدیث باندے. ما تا روٹے ضرورت نشتا. جناب محمد رسول اللہ یو کسوڑا ورکڑا ورتے وید ابو ہریرہ دا کسوڑا والا چی کلاو گے کی دے کلا لوگی اغسطینو دی کسوڑا کے لاس منڈنو تازہ قجوری بروزیو بیائے خورا کسوڑا ابو ہریرہ بزان سر گردولا چی کلا بو گے شو لاس بیو منڈلو کجوری بیو د جناب رسول اللہ پجون کم کسوڑا ور سروا دا ابو بکر پجون کم کسوڑا ور سروا دا حضرت عمر پا خلافت کم کسوڑا ور سروا دا حضرت عثمان پا خلافت کم کسوڑا ور سروا پا کم ورس چی حضرت عثمان شہید شنو ڈیرا لگولا و پا مدینہ منورہ کی پاغا لگولا کی دی ابو ہریرہ نا کسوڑا ورکش چورا کا شونو پاس پا یو ڈب کا باندے ناستے و جاڑی لگیا دے دا شیر وئی سوئی وی للناس ہمن ولی الیوم ہمانی للناس ہمن ولی الیوم ہمانی فقد الجراب وقتل الشیخ عثمانی نن خود خلق یو غم دے و زما دو غم دی و خلق را ٹول شی نن زما دو غمونو کی مبتلا ما یو میں آغا غم دے چی حضرت عثمان شہید دے او دویم میں آغا غم دے چی زما دا محبوب دلاسا کا سوڑا رانا اور کشوا چاچی پا خدا اعتمادو اوڑے او جمع بلاس منڈاو تازہ قجوری رو اوڑے کم قوم چی پا خدا اعتمادی کم حکمران کی چی اسلام بھی دا غنا بغلاوشی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدین تے یو گورنل واسطو دا مدین خلق ور تراوتی چه گورنر را روان دے پیدا ورا خلق ویلا گورنر اس بسواری بھی و خان بھی وغیرہ اتیان بھی دے ورا سوک حضرت سلمان رضی اللہ تعالی دا گورنر خدا راضا دے شاہی کور تا منتقل آگے ویزا شاہی کور کے بنو سے گم زب جماعت کے اسے دے یمن خلقو ویلے چھے زان دے با جماعت کی منزونہ کی و منگا با دشپے ڈاکے کب دا خکارو دے دشپی جماعت کے پروت تے اور ٹول اشپا یمن کی غلیشی بھی سار لچی گوری خلقوے سیب بیگا خو ٹول اشپا غلیشی بھی تنوے گورنل راغی والخواوے لے ہو دا سی اسپے والا اسپی تے آوازو کو چی دے پڑاش اسپے چی راغے اور تیوی چی واورا دا ٹول یمن سپوتا ہو آیا چه بیگالا د ماسخوتن مانزن رستو چوک د کور روتو ټول سپیتی گیر چاپیر شي او گرفتار به ماته پیش کوي سپی ولډر خداسه چې شپشوا د ټول یمن سپی لګیا دی په یمن کې گشت کوي چه سوک روزی دا کور سپیتی گیر چاپیر شی چه رب و نواہی کی نی خرو دے سار لگا گورنل صاحب پہ چکر والو چه گوری
زه په زه غله چې د سپو درولی دی دام غل دی دام غل دی دام غل دی دام ویني وا ولات ته واسه هغه ورځ او د سلمان په گورنرۍ کې په یمن کې بیا غلا او نشو ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي دی یو فیصله وردراله فیصله را سلور کا سناستی مار راغه مار پیژنې سب مار راغه په دې سړی وروخته دس د ځان نو ورزول په دو وروخته ته ځان نو ورزول په دو وروخته د چې ځان نو ورزول په دې سلورم وروخته دا سلورم یو چې چلو دا مرش قاضي ته فیصله رااله چې د دې سړی تاوان په دې دریو کې 50 استاد عقل څه چې بای دې دریم سړی چې په دو ورو ورزول خو د په ورزول دا و چې چلو نو دا دریم په تاوان ورکې تا دریم به ورکې تا او دا باریکه غونډه مسله ده تاسو په دې څه پوهیږئ زما عزیزانو ابن ابي ليلى ته فیصله رااله هغه وایي چې دا دریم سړی به تاوان ورکړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته خبر لاړه چې جی ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي چې دغه د څه فیصله وکړه هغه ورته ویل چې ابن ابي ليلى د خدای رحم وکي فیصله غلطه کړه دا اجتهادي مسله ده خبره ده څه نه ده دی خو ګوره دې سړی باندې چې مار راوخته د په دو غرزولو نو دا سړی و چې چلو کا بچو نو دا اخلاص د چې په دو غرزولو دا و چې چلو کا بچو نو دا اخلاص د چې په دو غرزولو دا و چې چلو خبره په دو دکې کدا سلورم سړی فل حال دې مار چې چلی نو دا دریم به تاوان ورکي او کفل علی نی چې چلی ډیر سات پسی چې چلی نو دا دریم هم خلاص شو دی د خپل سستۍ د وجې مارو چې چلو دبم ځان نه غورځولې تاسو خیال ابن ابي ليلى ته چې خبر لارو چې امام ابو حنیفه ستا فیصله ته غلط ویلې ناغه ورته ویلې بادشاہ ته شکایت کو چې زه فیصله وکم او ابو حنیفه چې دغه زما فیصله رد کړي دالر کا زما مخنه نو بادشاہونی وو په جیل کې و تاسو خیال علم داو تقریر کوي یو سره را پاسې دو وسب زما عقل دانه مني چې په دې کائنات کې خدای شته خدای نشته دا ارس په خپل جوړ دي امام صاحب ویل چې ډېر زما دوستی او آشنایی ده تاسو سره دوستی او آشنایی وکاو باقی چې خدای نه مني هغه ستا خپل کار دی خو زما او ستا آشنایی به وي عزیزانو یو بل مهرباني وکړئ چې مخالفینو سره اخلاقی مظاهره کوي پیغمبری خصلت داو چې ابو جهل متعلق پڑھ کے دا درد چې خدایا د دوزخ لمه بوزه مسلمان کچ جنت تلاش وکنه دا ابو جهل متعلق د پیغمبر پڑھ کے دا دردو چې خدای دې د دوزخ لاله نشي د مسلمان کچ جنت تلاش امام ابو حنیفه وی چې دوستی په خپل زیاده او چې خدای نه باندې ممن خیر عزیزانو سورج پس د آشنا ورته روټای وکړه چې روټای وکړه نو په بغداد کې د بغداد د خار په دې منځ باندې لوی دریاب تیر دی نو دا یار د دریاب نه هغه غاړه اوسېدو امام ابو حنیفه دې غاړه اوسېدو
امام صاحب زما کور ته به روټۍ ته راځي، ښځه زما کور ته روټۍ ته راشه، څه وخت به راځي؟ امام صاحب ورته ماښام به راځي. امام صاحب د ماښام په ځای ماسخوتن تیر ورغلی، ځکه چې هغه د دریاب نه هغه غاړه او د دې غاړه اوسېږي. سړی ورته وایي چې امام صاحب دومره لوی سړی واده خلافي دې وکړه، تا خو ماښام ټیم ښودلی و او رالی ماسخوتن تیر. ویلې بچیا واده خلافي مې نه ده کړې، خو یو تکلیف پیښ شو. وی څه؟ وی سیند غاړې ته چې راووتم کشته یې نه وه چې زه پکې راسور شوی وی. نو اریان دریان ولاړو ما، نو په دې کې د سیند د غاړې نه یو ونه په سیند کې راوغورځېده پخپله، او بیا پخپله تختې تختې شوه، بیا پخپله پې میخونه ټکوالی شو، بیا پخپله تی کشته جوړه شو. نو اله پکې زه راسور شم او دلته راغلم. ویل ترکان ملکان نو؟ ویل نه نه، یقین وکړه چې پخپله ونه م راوغورځېده او تختې پخپله شوه، میخونه پخپله پې ټکوالی شو، کشته م تې پخپله جوړه شوه، بیا زه پکې راسور شم او راغلم. ویل امام صاحب دې دومره لوی علم سره دې دا دروغ زده کړي؟ ویل بچیا ولې؟ ویل دې ترکان هم کشته جوړېدی شي. ویل دې ترکانه کشته نه جوړېږي؟ ویل نه، دا زما عقل نه مني. ویل بچیا چې دومره غوندې کشته بې ترکانه نه جوړېږي، نو دا دومره لوی کائنات بې خدایه څنګه جوړ دی؟ سړی اکبک شو. با امام صاحب لاس ورکوي، لا اله الا الله محمد رسول الله. اوس مې دا ومنله چې واقعي د دې کائنات مالکم سوچته چې دا دومره لوی کائنات یې جوړ کړی. په داسې دلایلو به کافران مسلمانول. دا د امام ابو حنیفه شعر، د امام شافعی شعر وګوره. اختلاف ته جزئی اختلافات دي د دوارو منځ کې سخت. امام صاحب وفات شو، امام شافعی قسم خوري چې په کومه مسله کې به زون ختم. نو د امام صاحب قبر ته براله، 2 رکعات نفل به مې وکړه، خو زما عقیده دا وه چې رفع الیدین به مې کول په منځ کې، خو د امام صاحب قبر سره به ما رفع الیدین نه کول، ځکه چې د ده مذهب دا نه و. نو د قبر نه یې ماله حیا راتله. نو چې 2 نفل به مې د هغه په اروا وکړه او دعا به مې وکړه، نو د هغه قبر سره دا نفلو په برکت به الله دا مسئلې کشف ما ته وکړه، مسئله بیا دا د امام شافعي شاه. حاجی محمد عامل دی خدای وبخي په بڑا بیره کې ډمه غړې دا، مونږ بڑا بیری ته تلیو تقریر ویل راځي تقریر پرې دی بل کار کو سکه ویل دی اجرې ته دې ډمه ته او جی بس کیندا به راځي د مخ کې مونږ ورپسې اجرې ته نه وته غیر چا پر دنیا ناستا دا دمه لګیا دا غډیږي دوپړې مارو خېټي پوری دوپړې تړلی او باجی او لګیا دې خړنګا دړنګا جوړه دا داستا زغونده خوشاټر ورته نه. حاجی محمد عامل ورغه دمه د لاس نه ونی او بچی الک صبر وکړي او غزل وما لاسونه دا سګړ جو د وجره خلکو لک سات بزما دا غزل واورین بیا دې ډمه اورې دل در تراغلم چنن خو لنډه غوندې وخت خدای درکړې دې چې دغه وختم دې ډمه ته تیر کو نو لوی وخت به خدای په مخ کې بیا څه جواب کوي دا ویلو او په جړاش چې دې په جړاش ټول اجرا په جړاش ورته لو اوري بچو کده خدای بندگان یې نجومات تراشي او کده شیطان بندگان یې نو دې ډمیتا
چې دا زمونږ بچه او زمونږ لور د دې تناستو صحیح نه. په خدای قسم در تخرم چې 2 منټه تیرې د ټول جمعه ډک شو، اجره خوشې پاتې شو، خلک ټول جمعه ته راغلل.